مونږ سره یو ملګري سوال کړی دی، ظاهر علي نوم یې دی، چې قبر باندې دا ګلابونه چې دی دا اچول څنګه دي؟ یاد ساتئ دا خلکو د ثواب یو ذریعه جوړه کړې ده او دا ناجایز دي، دا بدعت دی. که د دین په نسبت یو سړی کینې دا بدعت دی. او دا خلک حدیث مخې ته کېږي نه چې نبی علیه صلات وسلام به کله هغه نبی علیه صلات وسلام واقعه وه چې په یو دوو قبرونو باندې تېروتنه وشوه د نبی علیه السلام. نبی علیه صلات وسلام ته د وحي په ذریعه الله جل جلاله ووایي چې دې قبر والا باندې عذاب دی. نبی علیه صلات وسلام بیا د کجورو هغه دوه دغه چې دی نه هغه شاخونه مات کړو او په هغې باندې ولګولو، وایي چې تر کومې دا نی وچ شوی په دې به عذاب نه. یاد ساتئ د دغه جواب دار چې دغه خبره صرف د نبی علیه صلات وسلام سره خاص و، زموږ ستاسو لپاره د ګلابونو حکم نشته. چې سړی مړ شي خبره ختمه، کوم اعمال یې کړي هغه به په کار راځي. که د ګلابونو اعمال یې کړي ورته په قبر کې ګلابونه یې کو نه کړی، جو بیا حالات ډېر مشکل دی. الله دې رحم وکړي.